په بسم الله کې بسم الله مرکب د با اسم الله نه او رحمان او رحیم دې با تا با جاروي په دې با کې اختلاف ته چې آیا دا با د پاره د څه شي ده بعض علما ذکر کوي چې دا با د پاره د مصاحبت ده او با د پاره د مصاحبت دا امام علامه زمخشری اغسطه او بل با د پاره د استعانت راځي کله با د پاره د الصاق راځي با قسمیم راځي با زائدم راځي با د پاره د بعضیت هم راځي تبعیض د پاره راځي او دغه اختلاف په دې کې دی چې وامسحوا برؤوسکم امام مالک وایي چې با زائده ده نو وامسحوا رؤوسکم په ټول سر باندې به مسح کوي امام شافعي ذکر کوي چې با د پاره د تبعیض ده نو مسح به کوي په بعض راس باندې دغلته با د پاره د تبعیض راغله په دې ځکه کې پدې کې کلام دی علامه زمخشری وایي چې دا با د پاره د مصاحبت ده او با مصاحبت د دې معنا ده چې دا شروع د نوم د الله سره مصاحب دا شروع د نوم د الله سره مصاحب او مرګري مصاحبت او صحبت مرګري اتصال او اصل کې چون کې دا شروع د نوم د الله سره د دې د مصاحبت او د صحبت معنا دا چې په نوم د الله سره شروع د پر تبرک نو داسې ترجمه کوي چې ابدأوا شروعکم په دې حال کې چې تبرک حاصلونکي په نوم د الله سره ځکه چې د شروع د متکلم سره په نوم د الله سره مصاحبت په تبرک سره راځي دا لپاره د تبرک نو مصاحبت را زمخشری ذکر کوي چې بعد پاره د مصاحبت ځکه افضل ده چې کافرانو بعد تبرک حاصله او په نوم د لات او د عزا باندې د بوتانو خپلو باندې نو فهغو باندې رد فدې کې راځي چې مسلمان ابتدا په نوم د الله سره علاوه په اراد راشي په مشرکان دویم هغه ذکر کوي چې بعد پاره د استعانت شي نه استعانت د امداد طلب کول د نوم د الله باندې نو بعد استعانت کې یو دا نوم د الله و علی لکه کتبت بالقلم ما لیکلو په قلم سره نو قلم اعلی شو نو نوم دا چې بعد استعانت وې نو په دې کې یو قسم ذلت او سپکواله د نوم د الله راځي نو لہذا بعد پاره د استعانت افضل بعد مصاحبت بل په یو حدیث کې راځي چې تسمیت الله فی قلب المسلم سما او لم یسم چې بسم الله دا پزړه د مؤمن کې ده
نوم د الله کې بسم الله وایو کنه نو چې بسم الله په زړه د مؤمن کې شو نو دا بسم الله د مسلمان سره صحبت او مصاحبت راځي. جمهور او منول چې بعد د پاره د استعانت ده. استعانت طلب کول یو چې آلات راځي نو هغه په چې بعد د پاره د استعانت شي نو په دې کې دا نه ده چې نوم د الله اعلی شو او ذلیل شو بلکې اعلی موقوف علیه د پاره دی یو شی یو کار په اعلی باندې موقوف نو کدلته بعد پاره د استعانت شي نو دا ابتداء دا بعد پاره د نوم د الله به موقوف علیه د پاره د شروع شي نو په دې کې خو ذلت د معنا نشته او نه په دې کې څه داسې معنا شته چې په هغې کې توحید دی. دویمه دا ده چې بعد پاره د استعانت شي نو د اول نه منګه د خپل عاجزۍ اقرار کو چې مونږ ما انسانان عاجز یو زموږ سره طاقت قوت نشته مونږ محتاج الله تعالی ته شروع په یو کار کې د امداد د الله نه مونږ بغیر نشو کولی نو په دې ځای کې رد راغی په معتزله باندې چې بعد پاره د مصاحبت شي په دې معتزله باندې به لږ بحث وکړو چې رد پې څنګه راځي. معتزله وایي چې دا قرآن چې د الله دا د الله کلام دا قرآن داسې کار وشو چې د الله په دې فضا کې یو مخلوق پیدا او د هغه مخلوق نه دا قرآن پیدا شوی دی نو دا قرآن یو نوی حدیث صفت د الله نه او معتزله وایي چې د انسان افعال کارونه هغه ټول د انسان په طاقت او دا لیکلی شوي نه تقدیر نه منکر دی تقدیر نشته دا لیکلی شوي انسان چې یو کار کوي نو وایي چې وروسته په تقدیر کې ولیکلی شي دا معتزله اوس په دې ځای کې تاسو ګورئ د هارون الرشید په دور کې په اخر دور کې معتزله شروع د هغه دور چې تیر شو مامون الرشید راغی د هغه په دور کې د معتزله ډېر شور شو معتزله راولګېد او دا مامون الرشید باچایي په لاس کې واخیست دا معتزلي چې دا کله معتزلي شو نو دا چې وپات کېده نو د خپل ورور معتصم بالله ته وصیت چې ته به د بغداد علما راولې هغو له به سزا ورکړي چې کوم د اهل سنت والجماعت لہذا دا د بغداد علما چې راوسته معتصم بالله نو په دې کې امام احمد هم پکې امام احمد ته ویله چې یاره ته د قرآن متعلق سوی نو هغه چې قرآن قدیم دی کلام د الله دی مامون الرشید امر وکړ چې یاره داله دورې ورکړي معتصم بالله مامون معتصم بالله او امام احمد امام مالک نے امام احمدی په دورو باندې تاریخ کتابونه ذکر کوي چې امام احمد داسې په دورو باندې هوا که په دغه دوره باندې خر والی نو هغه به رمباړې والی داسې دورو باندې امام مالک لا امام احمد ته سزا امام احمد چې کله په دورو باندې ووالی شو نو د دورو په دې منځ کې داسې اسمان ته وکړه چې کله دا دورې ختمې شوې نو چا یې تپوس وروسته وکړو چې تا اسمان ته ولې وکتل ویل ما اسمان ته په دې وکتل چې زما کوم پرتوګ یعنې لم چې و هغه په دې دوره کې ولاړ شو نو ما اسمان ته وکتل او الله ته ویل چې الله تعالی ته ما بې حجابه بربنډ
هغه لنډ په ما پورې کلک شو. د هغې نه وروسته امام احمد بن حنبلي جیل ته واغله په جیل کې. او امام دا خو د امام شافعي شاګرد دی امام احمد. نو امام شافعي جواب راولېږه چې په کم کمیس کې تاله سزا درکړې وه درو هغه کمیس ماله راکړه چې زما څه د برکت لپاره. د دغه دور نه د معتزلو یو شورش جوړ شو. نو چې با په دې ځایونو کې دپاره د استعانت شي نو رد په معتزلو راغی چې ابتدا او شروع موږ په خپله په دې کې مستقل نه یو بلکې دا ابتدا او دا شروع موږ په نوم د الله تعالی سره کوو. دا په خپله نه شو. نو ځکه موږ وایو چې با دپاره د استعانت افضل او د دې باندې وروسته اسم را بعضې علما امام قرطبي ذکر کوي چې دا با دپاره دا با قسمیه ده چې با کله قسمیه شي نو په دې کې الله تعالی قسم الله قسم خوري چې زما د قسم وي فنوم د الله چې زه رحمان یم رحیم یم چې د قرآن او صورت کې چې ما څه نازل کړي دا حق دی دا زما د طرف دی دا حق. نو په دې باندې با قسمیه شو. با دپاره د تبعیض نه صحیح کېږي. بسم الله په بعضې نوم د الله قسم نه په ټول اسماء د الله قسم یا بیس شروع کوم په اسم د الله هر اسم د الله چې عبارت صرف چې بعض مراد دی او بعض ترجیح بالامر لازم. دا خو موږ بحث په با د معنا باندې وکړو. د با نه وروسته اسم دی. په دې اسم کې تاسو ته اختلاف معلوم دی. په دې اسم کې یا اسم د سمو نه دی په دې د مصریون سمو رفعت او چتوالی ته وایي. نو اسم ته اسم ځکه وایي چې دا مرفعت او چتوالی راولي. په دې باندې مسما اوچتېږي. د جهالت د مقام نه دې اوچتېږي مقام د معرفت او د عرفان. نو په دې ځای کې بعد دا اسم او واو په آخر کې حذف شو. دوه حرفه کلمه پاتې شو. اسم دوه حرفه دا خو بهتره نه ده بلکې په دې د بعضو علماو جایز نه دی. نو لهذا په آخر اول کې حمزه راوړل نو اسم شو. نو لهذا نو اسم په وزن اسم ته وګورئ حمزه سین میم په دې کې سین او میم دواړه اصلي. نو په وزن د افعل حمزه زائده او سین او میم حروف اصلي زائده. بصریان ذکر کوي چې اسم دا د صفتون نه دی. صفتون علامې ته وایي. اسم دی. واو په اول کې حذف شو د دې په ځای باندې حمزه راغله. اسم شو. په دې اعتراض واردېږي چې واو په اخر کې اول کې حذف کول د هغې په ځای باندې دا په کلام د عربو کې د دې لپاره نظیر او مثال نشته. هغو ذکر کوي چې د دې لپاره مثال وجوه دی وشاء دی. واو حذف شو وجوه راغی حمزه راغی. وشاء کې واو حذف شو اشاء حمزه راغی. موږ وایو چې دغلته حذف نه دی شوی چې دغه حمزه په ځای د واو بلکې دغلته قانون د ابدال او د تبدیل دی چې واو بدل شوی په حمزه باندې.
په دې ځای کې کلام دی چې اسم او مسما دواړه یو شی دي که جدا جدا دي. علماو په دې کې کلام کړی او ډېر طویل کلام یې کړی. په دې کې دا ده چې د اسم نه ته څه شی اراده کوې، که د اسم نه ته ځان د شی اراده کوې، د اسم او مسما دي. سبح اسم ربک، تسبیح د نوم د رب. نو د اسم نه دلته څه شی اراده کوې؟ ذات. هغه د ذات د الله تسبیح. وما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها. تاسو عبادت نه کوئ ما سوا د الله نه. وما تعبدون من دون الله الا مگر اسماء د نومون. نو د نوم عبادت خو دې کې مراد د ذات دی. که چېرته اسم په معنا د الفاظ واخیستو نو بیا الفاظ او مسما دواړه جدا جدا. اسم او مسما بیا جدا دي. که د اسم نه د صفت واخیست نو صفت به د ذات سره یو لکه وجود شو. د ذات سره به کله مخالف وي لکه راضیکیت شو. الله په دې ځای کې دی چې بسم الله اسم یې راوړه، بالله ونه ویله. یو دویم دا ده چې اسم الله بېله کسره ورکړه. د هغې وجوهات موږ بار بار بیان کړي. اسم یې د دې لپاره راوړ چې عموم راشي چې په هر اسم د اسماء د الله شروع کې تبرک بیا سیدی. دویم اسم یې د دې لپاره راوړ چې فرق راشي د قسم او د تبرک. چې بالله ابتدا کې به سړی وایي چې لکه دا الله قسم کوي، چې فرق راشي نو د دې وجې نه د فرق د وجې نه دا بسم الله بسم الله دی. په اصل کې بسم الله ځکه چې با حروف مفرد، با حرف مفرد دی او حق د حروف مفرده دا دی چې مفتوح ویلی شي. نو بار پکار دا و چې مفتوح ویلی شي. ولې مفتوح؟ ځکه چې حروف مبني دي، په مبنیاتو کې ثقل دی. ثقل تقاضا کوي د خفت د حرکت. یاره دې باندې به یو خفیف حرکت او هغه خفیف حرکت څه شی دی؟ هغه فتحه ده. ځکه چې اخف د حرکاتو نه فتحه ده. نو پکار دا وه چې بسم الله موږ وایو چې حمزه په دې کې حذف شو. بسم الله با د الف حذف شوی دی. با د پاره د تخفیف او د دغه الف نه عوض راوړی شوی دی طوالت د با، ځکه چې با به ورغلی. دویم با د کسره ورکړله ځکه چې کسره دا با داسې ده چې د دې سل یو لازم دی حرفیت چې دا با حرف راځي. دویم د دا جر ورکوي. نو چې حرف ورسره لازم وي نو حروف خو قلیل وي. چې حرف ورسره لازم وي نو حروف داسې تنها حروف قلیل استعمالیږي یو، او کسره قلیله ده ځکه چې او قلیل په منزله د عدم دی. نو بال یې کسره ورکړه د دې دپاره چې یاره په دې کې په دې کې تخفیف د با سره مناسب کسره یو، ځکه چې با حرف دی. نو دا حرف قلیل دی، استعمال دا هغو قلیلي طرحه حرف استعمالول او کسره قلیله ده. نو ځکه یې ولول. بل اثر د با څه شی دی؟ جر ورکول دي. نو په دې ځای کې با له جر ورکو دا د دې لپاره چې اثر د با او د اثر د با د با سره مخالف نشي، چې جر ورکوي چې په دې باندې جر راځي.
نزكي بالا كسره ولأن الساكن إذا حرك بالكسر الساكن كلام هذا كيلو حركات شو كيلو حركات بكسر بسم الله او په مخکینی دور کې بعد قرآن وګت باو دلی کړه کې د قرآن چې کوم خدمات شي صلی الله خبره تا چې حرميان کې کوم د ترکو د لاس عجایب ګرځي پاکي قرآنونه پراته زړه دا قرآنونه فلاس لیکل شي پدې کې د ګجرات یو زنانه ده هغه قرآن پکې لیکلی دی په کپړه څنګه لیکل دی لکه داستان چې راواخلي او داستان تور خط د تور تارې پکې ارتیم دی په هغه باندې قرآن لیکل دی څو سوه کاله مخکې خبر هغه الفت کوي زنانه ده او قرآن لیکل زید بن ثابت رضی الله عنه چې کوم قرآن لیکلی دی د هغې پکې پروت دی هغه ته منسوب دی چې د هغه لیکل دی د هغه قلم پکې پروت هغه د هغه قلم پکې پروت دی لهذا هغه قلم پکې د هغه پروت نو هغه ته چې کوم منسوب دی قلم چې په دې قلم باندې لیکل بارا دا خو منسوب خبره بسم الله علماء ذکر کوي چې په الله کې اسم اعظم الله اسم اعظم دی سبحان الله الحمدلله نو په الله کې اسم اعظم پکې الله اسم اعظم نو په الله کې اسم اعظم دی خو علی اسم اعظم دی چې دا کله ته په خو په یاره سره دنیا به اله ورانېږي چې کله الله الله ویونکی دی په ځمکه کې الله الله ویونکی ختم شي دنیا به ورانېږي حدیث کې راځي مسلم حدیث چې الله الله ویونکی کله نه نو الله الله ویونکی کله نه نو لهذا دنیا ورانه ولا الله اسم اعظم الله اسم دی د ذات واجب الوجود هغه ذات چې مستجمع دی ټول صفاتو کمالیه ولري الله ټول صفات کمالیه را جمع کړي دا هغه لپاره الله دا هغه ذات چې مستجمع دی ټول صفات کمالیه ولري دا هغه لپاره اسم دی الله اکثر علما بدی چې الله د ذات الهی لپاره عالم دی نوم دی بعض خلک فرق کوي د الله او د اله چې اله هر معبود ته وایي چې حق به جانب وي او که باطل وي الله نوم د فرد ذات واجب دي په دې الله کې اشتقاقات دي چې دا الله څنګه جوړ شوی لهذا دي مفسرینو په دې کې ډېر اشتقاقات الله الله د الله نه دی الهتا الها الله په معنا د عبادت اله معنا د عبادت شو نو الله مصدر په معنا د مفعول الله چې معبود ذات دی چې د عبادت کولی شي یا الله د اله نه دی اله په معنا د تحیر راځي نو الله تعالی اله زکوي الله زکوي چې عقول فدې شي حیرانيږي نه بعد حجرت العقول دي عقلونه پدې کې الله فمانا د یا مشتق د الہ تو
الحت الى فلان، یعنی ما پناه حاصله کړې وه د پلان کینه، نو لهذا پلان کینه پناه حاصلول د دې مطلب دا دی چې یاره ما سکون دا هغه، نو الله ځکه وایي چې دا دې کې سکون دی، الا بذکر الله تطمئن القلوب. نو دا الحت الى فلان د دې مشتق، یا الله اله اجاره، الله ته الله ځکه و چې دا فنا ورکوي، یا دا مشتق دی د اله الفصیل اذا اولع بامه، چې د اوښې بچی څنګه د بچي په مور پورې نښتی، الله ته الله ځکه وایي چې مخلوق ټول الله ته محتاج دي، په الله نه سوال کوي، الله ته د الله نه سوال کوي، الله تعالی ته خپل مطالبې ورته کوي، د الله سوال ټول الله په شوق ذوق کې المؤمنان فالله پورې ښه دي، دغسې محبت دا مشتق په دې دی چې رسوله خوراکي خبره دغه ډېر چې الله اسم دپاره علم دپاره ذات واجب الوجود دی، په هغه کې مشتق او اشتقاق او تبري کې څه داسې الله دی الرحمن چې ډېر مهربانه دی په دنیا او آخرت کې، الرحیم ډېر مهربانه دی په آخرت کې، رحمان او رحیم اسمان بولیا للمبالغه، دا دوه نومونه دي چې د مبالغې دپاره جوړ شي. رحمان علما ذکر کوي چې د رحمه نه دی مشتق شوی دی او نقل کړی شوی دی رحمن، رحمن نقل کړی شوی دی رحمن. بعض علماء چې صيغه د صفت مشابه دي، رحمان او رحیم صيغه د صفت مشابه، بعض چې رحیم راحم صيغه د اسم فاعل ده، رحمان دا مبالغه دي په اسم فاعل. په دې باندې مشهور اعتراض وی چې رحمت رقت د قلب ته وي، الله جل شانو او د زړه نه د دې زړه نه او رقت نرموالی د هغه زړه نه پیدا کېږي چې وښیي، نو الله دپاره دي چې رقت د قلب ثابت کړه، د دې مطلب دا چې د الله دپاره به زړه او وښه وي، نو الله دې مجسم قاضي بیزاوی د دې نه سیده جواب کړل او هغه ذکر کوي چې رحمان معنا دا ده، قاضي بیزاوی چې ذکر د سبب مراد تینا مسبب، رحمان سبب دی د پاره د رقت د قلب، سبب دی د پاره د احسان، نو لهذا دلته معنا د احسان باندې، ځکه چې اسماء د الله تعالی صفات د الله تعالی دا اغوستی شي په اعتبار د څه شي سره، په اعتبار د غایاتو سره، نه په اعتبار د هغه انفعالاتو سره. نور علما څه بعض علما ذکر کوي چې په دې رحمان کې دا چې مشتمل شوی دی دلته کې، نو دا په د وجې د تشبیه نه چې د الله جل شانه تشبیه ورکړله د یو بادشاه سره چې هغه په خپل رعیت باندې مهربان احسان پې کوي، او د هغه بادشاه لپاره چې کوم لفظ د رحمت رقت د قلب دی هغه مستعمل کړلی لپاره د الله. بعض علما دا خدا مناسب ده د الله تشبیه ورکول دی چا سره. بعض علما ذکر کوي چې په دې ځای کې استعاره مصرحه ده، ذکر د رحمان او رحیم، ذکر د مشبه به، د مشبه به رحمت د قلب د هغه سره تشبیه ورکړل د احسان،
نو ذکر د مشابه به د مراد د مشابه. بعض علما ذکر کوي چې استعاره مکنیه ده او تخیلیه ده، چې د الله جل شانه تشبیه دی ورله برله کې دی او بادشاه سره دا کوم استعاره شو مکنیه. لازم د مشابه به چې بادشاه دی هغه ثابت کی د پاره د چا د الله چې مشابه دی، نو لازم د مشابه به ثابت اول چا مشابه ته استعاره تخیلیه ریکت دا ټول تکلفات د شان د الله سره داسې خبرې مناسب دي، داسې تقدیرونه د الله جل شانه د شان سره مناسب دي چې موږ داسې تقدیرونه راوباسو. علما ذکر کوي چې رحمان او رحیم چې کله په ذات د الله کې راشو نو هلته معنا دا نه چې رقت د قلب او زړه هلته نرمي. رحمان او رحیم په هغه معنا چې کوم د شان د الله سره مناسب د الله جل شانه د عظمت د شان بڑائی سره چې کوم معنا مناسب یې هغه دې مراد لکه موږ وایو چې سمیع الله سمیع دی، بصیر لیدونکی دی، خبیر خبردار، هغه معنا چې کوم د شان د الله سره مناسب. په دا خو موږ تعویلات نه کوو، بلکې دا رحمان او رحیم په دې احسان کې بعض علما ذکر کوي چې حقیقت شرعیه دی، حقیقت حقیقي دغه معنا یې. اشکال په دې ځای کې دی چې دا دی چې د رحمان او رحیم په مابین کې فرق شته که نشته؟ آیا دواړه یو شی دی؟ علما ذکر کوي چې فرق دی، ځکه چې په رحمان کې حروف زیات دي او علامه ابن جنی و قاعده ویلا لأن زیادة الحروف تدل على زیادة المعنى. پر رحمان کې حروف زیاد دي، دا دلالت کوي په زیادت د معنا باندې. د رحمان معنا زیاته ده، و چې دا معنا د رحمان زیاتی کیف د پر رحیم باندې دا به څنګه زیاتی کیف؟ یا په اعتبار د مقدار سره، قدر سره. نو داسې به چې الله رحمان دی د دنیا او رحیم دی د آخرت. رحمان دی الله تعالی په دنیا کې، نو په دنیا کې کوم کافر او مسلمان دی، په دواړو باندې الله رحمان دی. نو رحمان ماتحت افراد ډېر راغله، هغه رحمت د الله په ډېرو خلکو پورې متعلق شو. او رحیم په آخرت کې په مؤمنانو باندې دی، مؤمنان کم مؤمنان هغه خو په نسبت سره کم. زمانه دا شو یا دا به اعتبار د کیفیت سره فرق دی چې الله رحمان د دنیا او د آخرت دی و رحیم الاخره. داسې معنی څه مطلب؟ چې رحمان یعنې الله ورکوونکی د لوی نعمتونو په دنیا او په آخرت کې دی. و رحیم الدنیا وایا و رحیم الدنیا او په رحیم د دنیا په دنیا کې الله جل شانه هم رحیم دی، ورکوونکی د نعمت د لوی نعمتونو دی. ځکه دنیا نعمتونه خو ځینې غټ دي ځینې واړه، نو رحمان بیا هم زیات شو ځکه چې هغه نعمتونه د دنیا د آخرت دواړو ته شامل دي. رحیم دی د دنیا نعمتونو ته شامل دی. په دې ځای کې مشهور اشکال هغه اشکال دا دی چې د عربو دا طریقه وه چې دیو به ترقي د ادنا نه اعلی ته کوله. دا د عربو طریقه ده چې ترقي د ادنا نه اعلی ته کوي. دا نه کوي چې ترقي د اعلی نه ادنا نه. کوم شی چې اعلی هغه وروسته ذکر کوي، ادنا مخکې راځي. نو پکار ده چې الرحیم الرحمن یې ویلې. رحیم معنا کمه ده د رحمان هغه نه پوهېږي. په دې باندې پوه شو؟ نو رحمان نو موږ د هغې نه جواب کوو چې رحمان یا علم دی د پاره د ذات الهي. دا معنا نو لهذا ځکه یې مقدم کړي. ร رحیم صفت دی. یا   رحیم صفت دی.                                                                        رحیم صفت دی.
رحمان د دې وجې نه مقدم کړی رحیم مؤخر راوړی د پاره د رعایت د فواصل یا دا د باب د ترقۍ نه نه دی باب د تنمیم نه دی چې په رحمان کې لوی لوی صفات د لوی لوی صفاتو ورکوونکی څوک دی الله دی نو د لوی لوی صفاتو ورکوونکی الله دی نو واړه د لوی لوی نعمتونو ورکوونکی الله دی صفات نعمتونو ورکوونکی الله دی نو د واړه دی خاص چې د واړو ورکوونکی به څوک نو هغه الرحیم چې د هغو ورکوونکی الله نو دا الرحیم د پاره د دې راغلی چې په رحمان کوم اعتراض و د هغې د دفې د پاره رحیم راغلی ځکه یې مؤخر اوس چې رحمان عالم دی څنګه عالم دا خو عالم دی رسول علیه السلام په یو حدیث کې ذکر کړي چې انا الرحمن زه رحمان او بیا ذکر کوي چې صله رحمي ما مشتق کړله او صله رحمي دا مشتق د رحم د رحمان چې صله رحمي ما د رحمان نه مشتق کړه فمن وصل ها چا چې صله رحمي وصل کا زه به وصل کوم چا چې پرېږدي زه به پرېږدم ولې دې نو معلومه شوه چې رحمان دا مشتق موږ وایو چې رحمان په دغه اعتبار مشتق دی خو په غلبه سره عالم ګرځېدل دی لپاره د الله اعتراض ته ورځي چې د الله لپاره عالم دی نو خلکو به مسیلمة الکذاب تا چې نبوت دعوی کړې وه هغه ته بیا رحمان یمامه وایي موږ وایو چې دغه د باب د تعنت نه دی تعنت دا چې دا د دې باب نه دی دا د یو جاهلانو خبره ده جاهلانو خبره څوک به دلیل کې نه پیش کړي هغه د جهالت د وجې د ناپوهۍ د وجې د عناد او تعنت د وجې نه یو کار څوک یې هغه دلیل دی نو د دې وجې نه رحمان یې مقدم کړه په رحیم اوس د دې لپاره به متعلق راوباسي بسم الله الرحمن الرحیم دا متعلق به څه شی راوباسي بعض علما ذکر کوي چې د افعالو همونه به راوباسي ابتدئوا بسم الله دلیل سوی ځکه چې یو عام الفاظ افعال عامه هغه د وجې د عموم نه په هر ځای کې راو متعلق کېږي نو د دې وجې نه دغه افضل تقدیر یې دلته افضل دی په هر ځای کې مقدر کېږي نو چې په هر ځای کې مقدر کېږي نو تبدیل دغه څه دی په هر ځای کې متعلق کېږي نو چې په هر ځای کې متعلق کېږي متعلق راوځي نو لهذا دغه افضل دی چې راوي بس افعال عامه دویم په حدیث کې راغلی کل امر ذی بال لم یبدأ بسم الله نو هلته کې د بسم الله لپاره متعلق څه شی رایسته شوی دی ابتدا رایسته پکار هغه راوځي اکثر علما ذکر کوي چې متعلق با چې راوباسي نو د افعالو خاصه ځکه چې تا ابتدئو مقدر کې د ابتدا په ابتدا په څه کې او خو بیا د هغې لپاره مطلق چې ابتدا په قرائت کې کړو نو د اول نه مقصود برایستل پکار دي چې متعلق د مقصود دی چې اقرأو دی اتلو دی تلاوت کوم قرائت کوم دا مقصود بله چې مقام په دغه باندې دلالت کوي چې مقام د شرب دی چې اشربو بس بسم الله که مقام د فراق دی فراق بسم الله که مقام داو چې هغه د قرائت د اقرب دا مقام سمنه صبر ایستل دا افضل دی الله په قرآن کې څه اقرأ بسم ربک الذی د بسم ربک الذی لپاره متعلق اقرأ او لم يبدأ بسم الله دغه حدیث دا نه معلومیږي چې بسم الله لپاره متعلق ابتدا راوباسه دا نه معلومیږي
چې د بسم الله لپاره د مطلق ابتدا دا خو د حدیث وضاحت ده چې د یو شي شروع پې کوله نو دا کوم کار کې د شروع کوله د هغې نه مخکې بسم الله دا نو دی اوس دا متعلق چې راوباسي دا به مخکې راوباسي که وروسته به راوباسي اکثر علما ذکر کوي چې بسم الله الرحمن الرحیم اقرأو وروسته راوباسي ولې یو د دې وجې نه چې حصر راشي تخصیص راشي اختصاص راشي تقدیم د ما حقه تاخیر پیدا کوي حصر او اختصاص چې یو شی حق دی چې هغه مخکې راوباسي او وروسته راوباسي نه هغه حصر او اختصاص پیدا نو معنی دا شو خالصه په نوم د الله چې رحمان او رحیم دی زه قرأت کوم خالصه په نوم د الله زه قرأت شروع په نوم د الله دا بعض علما ذکر کوي چې نه تقدیم مخکې راایستل پکار اقرأ ځکه چې دې وروسته راوباسې نو معنی به دا شي چې الله چې رحمان او رحیم سره متصف دی نو صرف د دې وجې نه چې الله رحمان او رحیم سره متصف دی زه قرأت او شروع کوم په نوم د الله نو دا خو لهذا نور صفات د الله تعالی کې نه او الله جل شانه لپاره خو صفات دي وله اسماء الحسنى اسماء الحسنى او د الله جل شانه یو کم سل اسماء دي چا چې یاد کړه د خلل جنت ته داخلي نو لهذا په دې ځګینه کې اداوي چې مخکې راوباسه او تخصیص هم راغی اختصاص هم راغی ځکه چې رحمان او رحیم په منظره د علت دي دا علت د الله جل شانه دا رحمان او رحیم د الله نه علاوه بل هیڅوک نه دی دا مختص په الله پورې دي نو چې رحمان او رحیم مختص په الله تعالی پورې دي نو لهذا ابتدا په نوم د الله هغه مختص ځکه چې علت اختصاص د علت دلالت کوي په اختصاص د معلوم او با چې متعلق کې به با په دې اتلو پر دا کوم ظرف مقدر دی چې کله متعلق مقدر او هغه ته ظرف الله وایي دا ظرف الله بعض علما ذکر کوي چې دا ظرف مستقر بعض ورته ظرف مستقر بعض وایي که چاته په افعال عامه پورې متعلق کې نو ظرف مستقر دی که په افعالو خاصو پورې ظرف لغو بعض وایي که د پهوا د کلام نه معلومېدی متعلق نو لهذا دا ظرف لغو چې د پهوا د کلام نه معلومېده او ظاهري نه نو لهذا دا ظرف لغو دی که داسې نه و نو بیا د پهوا د کلام نه معلومېدو نو هغه ظرف مستقر دی الحمدلله طول حمد دے للہ اللہ لراہا اللہ رب العالمین چه رب دا مخلوقات دے الحمد مرکب دے دا الف لام حمد اعراب پدی وباس حمد تاسو بیجانی حمد الحمد والثناء والنداء على جميل الاختيار حمد سنادا نداء خو په جمیل اختیاري هغه صفات چې هغه به جمیله خبر او دغه صفات د دې په اختیار کې څنګه به حمدته على كرمه ما حمد د بیان کړو په کار په سخا نه سخا واست په اختیار کې نه یو مدح دا په مدح کې دا چې په هغه کې دا نشته کې صفات هغه حمد ثنا ده په جمیل باندې مطلقاً کې اختیاري او غیر اختیاري نو په مدح کې به څنګه وي مدحته هو ما مدح کړه على صفايا د مرغلو مدح به کړه او دا په صفای د مرغلو په اختیار کې ده
دا د حمد او د مد د حمد او د مد فرق دا دی چې حمد د زیروه خلقو کیږي مدح د زیروه غیر زیروه دواړو کیږي په حمد کې دا چې په دې کې بس دا صادر کیږي د محبت نه د اجلال نه چې ته به د یو څوک ګډ ګڼې په مدح کې دا صفت نشته مدح داسې نه په حمد کې چې کوم صفات دي هغه به صفات د کمال دي په مدح کې صفات د کمال ضروري نه دي هغه صفات حسنه باندې هم مدح کولی شي د حمد امر راغلی چې حمد د الله وایي او په مدح باندې حمد بلکې د مداحینو خو زم راغلی د حمد او د مدح په مابین کې ده شکر حمد او ثنا ده په مقابله د نعمت چې د نعمت په مقابله کې واقع ده شکر او دا بعضې دا ضروري دا حمد نقیص لہذا زم دی نو زم نقیص د پاره دا بحث په حمد باندې او په حمد باندې بحث په دې کتابونو کې تاسو الف لام باندې تاسو ته بحث معلوم دی چې دا جنسي دي کې استغراقي دي په دې ځای کې زمخشري به خبره لیکله د هغې نه اختلاف ټول شوی هغه ذکر کوي چې حمد استغراق الف لام استغراقي چې وهم یې کړی ډېر خلکو د هغې ګمان کوي وهم هغه الف لام استغراقي ته وهم وجه سره نو چې استغراقي صحیح نه شو نو الف لام به جنسیه دا جنسیت دا چې ګوره جنس حمد دا جنسیت د شی دا الف لام چې په یو شي داخل شي دا هغه شي جنسیت خو په خپله د هغه مصدر نو حمد جنسي دا د جوهر د کلمې نه معلومیږي حمد استغراقي چې هر فرد افراد هم کې دا به د خارج نه معلومیږي نو دا به د خارج نه معلومیږي دویم د زمخشري یو بل مطلب دی هغه ته الف لام استغراقي نه انکار کړلی هغه ځکه چې هر فرد افراد حمد لله الله لره دی یعنی هر فرد افراد حمد چا صادر کړلی زموږ نه الله نو لہذا په دې کې اشاره شو چې حمد موږ د الله وایو دا زموږ نه الله صادر کړلی نو د افعالو د عبادو خالق څوک شو الله او چې حمد جنسي شي نو دغه معنا خو ډېر وروسته معلوم او دغه معنی څه ورګي چې جنس حمد الله لره دی نو د جنس حمد په ضمن کې خو افراد د حمد هم الله لره راغلو نو لهذا هغه افراد د حمد هم الله لره ثابت شو خو دا څنګه ثابت شو په واسطه د جنسیت سره نو زمخشري د خپل مذهب دومره رعایت کولی شي زیات نشته ځکه هغه الف لام استغراقي وه او چې الله مې وهم وکړه او که الله مې الف لام استغراقي کړه صریح په ده باندې رد نو ځکه موږ وایو چې الحمد کې الف لام استغراقي علامه ابن کثیر کې هر فرد د افراد ده دال باندې اعراب دی مبتدا لله خبر دی راکړه البته باندې الحمدلله کې کلام دی راکړه دا جمله انشائیه ده که خبریه ده بعض علما ذکر کوي چې دا جمله انشائیه ده الحمدلله زحمت ده الله نو کومه جمله شوه ولې جمله انشائیه ده جمله انشائیه ځکه ده چې په انشاء کې اضرب دی ووایي نو ضرب د هغه الفاظو سره متحقق دي نو چې ته اوس الحمدلله وویل دی او چا نو حمد تا ته حمید خو ونه ویلی شو ځکه چې تا خو اخبار وکړو یو نقل یې وکړو د یوې خبرې او نقل د یوې خبرې باندې سړی د هغه دپاره هغه فعل نه ثابتېږي لکه ته ووایې زیدون قام زید ولاړ دی نو اوس قیام د زید دپاره ثابت شو ستا لپاره قیام ثابت نو ته حمید نه شوې نو ځکه جمله انشائیه په دې باندې پوه څوک چې دا وایي
چې دا جمله خبریه ده هغه نقصان ذکر کوي چې دا جمله خبریه ده هغه نقصان ذکر کوي هغه دا وایي که دا جمله خبریه نشي نو لهذا او جمله انشائیه شي نو د دې دا مطلب چې په ازل کې به الله تعالی متصف په صفت د حمد سره نه په ازل کې به الله سره متصف ځکه چې په انشاء سره خو اوس حمد موجودېږي نو الحمدلله موږ اوس حمد موږ وایو چې نه جمله خبریه شي نو د دې معنا دا ده چې په ازل کې الله تعالی متصف دی په حمد سره یو اثبات دی یو ظهور دی په انشائیت سره په دې انشاء چې دا جمله خبریه شي جمله انشائي ظهور د هغه حمد په انشائیت سره راځي د ظهور یې راغی او هر چې اتصاب دی الله دی په حمد سره هغه ممکن چې حمد د حامد نو مخلوق څوک نو الله متصف دی په حمد سره خو حمد د حامد نو چې کله خلق را موجود شو مخلوقات پیدا شو حمد بهرحال خبره ده چې الحمدلله جمله خبریه ده مبتدا او خبر یو مبتدا خبر جمله خبریه نشي د بل شي او موږ وایو چې باندې دا چې څوک وایي نو دا د محبت نه وایي الله متصف کوي په حمد سره نو لهذا انشاء د حمد پکې امر یو دویم اعتراض په دې ځای کې دا دی چې تا حمد ثابته هر فرد افراد د حمد الله لپاره ثابته نو هر فرد افراد د حمد چې تا الله لپاره په دې کې خو نه بس ځکه چې دا افراد د حمد حدیث دي حدیث څنګه ته ثابته د الله لپاره الله خو دې محل حوادث موږ وایو چې دې مطلب دا دی چې حمد موږ وایو چې دې مطلب دا دی چې هغه تعلق د حمد د الله سره راغی چې موږ الحمدلله وایو تعلق حادث دی ذات د الله تعالی قدیم متصف دی په حمد سره په ازل او په ابد نو لهذا د دې سره کلام مبني بعض په دې اعتراض شته بعض علما ذکر کوي چې الحمدلله دا په اصل کې جمله فعلیه حمدت الله حمدا نو فعل حذف شو د مبتدا خبر پاتې شو ولې پوه شو او جمله فعلیه چې جمله اسمیه ته نقل شي نو څه شی پیدا کوي دوام او استمرار پیدا کوي خو په دې باندې بیا په بعض علما ذکر کوي چې بسم الله الرحمن الرحیم کې با الذکر متعلق ابتدائی راوباسي چې هم جمله اسمیه شو دا جمله اسمیه خدا خبره صحیح نه را ځکه چې الته متعلق ابتدائی راوباسي ابتدائی ثابت بالله نو حذف دی راغی ابتدا حذف شو یا حذف شو ثابتون حذف شو او پر اختراع شوی جملو په مابین د دې دوه جملو نه مخکې قولو مقدر کوي قولوا وای بسم الله قولوا وای بسم الله بنوم د الله نو لهذا وای تاسو بسم الله شروع قولوا وای الحمد لله شکر الحمد لله فالحمد کې الف لام راوړل دا بحث په الف لام حمد مرفوع په بعض قراءاتو کې الحمد راغلی قراءات شاذه دالم حرکت د دالې تابع کړل په زندان کې دا کوم حرکت قرأت شاده ټوب دې چړ دی خو دا کوی خو دا الحمدلله الحمدلله بعض علما ذکر کوي الحمدلله بعض علما ذکر کوي چې نه دا الحمدلله دې لا به تابع کړل په الحمدلله کې لا به راوړل لپاره د اختصاص چې حمد مختص دی په الله او د الله لپاره صفات راوړل رحمان الرحیم او رب العالمین دا دې لپاره چې دا دلیل دی چې حمد په الله پورې مختص دی
دغه دا صفات د الله نه علاوه بل څه نشته. لله کلام باندې استحقاق د مستحق د حمد صرف او صرف یو الله د الله نه علاوه بل څوک ذات مستحق د حمد نشته. اوس اعتراض واردېږي چې موږ د انسانانو حمد خو هم کولی شي، نو څنګه حمد موږ وایو چې دغه حمد په حقیقت کې د الله دی، ځکه چې نعمت ورکوونکی او حواس ورکوونکی قوای ورکوونکی څوک دی؟ الله. نو چې دا ټول قوتونه حواس الله ورکړي دي، نو لہذا حمد د الله تعالی، نو لہذا حمد دا حمد د بنده دا په حقیقت کې حمد د خالق د الله. اغه الله رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی، رب ربو پاری په اصل رب تربیت کننده د تربیت نه. رب تربیت څه ته وایي؟ رسول شی کمال خپل ته په حسب د استعداد، حسب د استعداد یو شی خپل کمال ته رسوي. عرب وایي رب کلو د تربیت کړی او د اوښ د اس د بچي. نو رب په معنا د تربیت، نو رب په معنا د تربیت، رب په معنا د مصلح هم راځي. رب اسمه معنا مصلح راځي، رب په معنا د مالک هم راځي، رب په معنا د خالق هم راځي. رب خپل معنا تربیت. د رب اطلاق د الله نه علاوه به بل چا نه کېږي. د رب اطلاق به بل چا، البته د دې رب که دا تم متعلق کې په مضاف الیه د دې جماعت غیر ذی العقل راوباسي. رب البیت مالک د کور بیا کېدای شي، خو رب الناس د اطلاق به بل چا باندې نه شي د ذی العقل چې مضاف کېږي. د یوسف علیه السلام په دغه کې چې راغلي چې ارجع الی ربک، دا د هغه په دین کې جایز و، زموږ په دین کې جایز نه. رسول علیه السلام منع کړل چې یو سړی به دا نه وي چې دا زما ربي، غلام به سید ته نه وي چې ربي. لہذا اطعم ربي چې زه خپل رب ته طعام ورکړم، بلکې مولا ته به سیدي سید رسول علیه السلام ته نه. زمونږ په دین کې د رب اطلاق په بل چا باندې چېرته سره راغلی هغه یو شاذ اقوال دي، څه شعر مېر کې راغلی هغه شاذ اقوال دي. د شاذ اقوالو د هغو اعتبار نه په دې رب باندې، دا کلام په رب باندې. بعضې علما ذکر کوي چې په رب کې لہذا په رب دا اسم اعظم او د دې وجې نه په ډېرو دعاګانو کې یا ربنا یا ربنا. العالمین رب مضاف دی عالمین ته، رب د عالم، عالمین جمع د عالم ده، ما یعلم به الشیء هغه چې په دې باندې بل شی پېژندلی شي. نو دا څومره جواهر او اعراض چې دي په دې باندې موږ الله پېژندلی شو. نو چې په دې کائناتو باندې موږ الله پېژندلی شو، نو لهذا دې ته څه وایي؟ دا کائنات او ممکنات، دا عالم. عالمین عالم د عالم اطلاق په فرد باندې نه کېږي. عالم زید نشي ویلی، عالم عمر نشي ویلی، عالم بکر نشي ویلی. اگر که لغتاً دا اطلاق جایز دی، اصطلاحاً نه دی جایز. بعض علما ذکر کوي
او بلکې ټول علما ذکر کوي چې عالم دا به مضاف کې عام شي عالم الاجناس عالم الارواح عالم الانسان هغه ته مضاف انواع و کلیات و هغه ته به مضاف کې جزئیات ته دي اضافه د عالم نه اوس عالمین راول په دې عالم کې خود یا نون سره جمع کړل یا نون سره واو نون سره جمع خود پاره د زویلو کول ورل خدا کار کړل عالم خو دې ار ذره ذره ته ودرې کائنات دا زکه چې دا نور اشیاء د دې اشرف د مخلوقات انسان دی لدی چې الله رب دې عالم د مخلوقات دی الله رب دې اشرف دې دا غیر اشرف چې دا د رب کو په طریقه دا دې معنا نو رب العالمین عالم سودی بالغ چې عالمین نه مراد انسانان او پیریان مراد ليكون للعالمين نذيرا رسول الله عالمين شو الانسان بعض علماء ذکر کوي چې د عالمین نه مراد صرف انسانان مراد دي اتاتون الذکران من العالمین دا ذکران مراد نار انسانان ته مراد دي نو انسانان ته بعض علماء ذکر کوي چې دا عالمین نه مراد اره ذره ذره ټول کائنات ته مراد او دا معنا افضل دا عموم افضل دی دا عالم سودی هذا الذي علم الله وما يعلم جنود ربك الا هو دا رب بعض علماء ذکر کوي چې اتل ذره عالم دا دنیا دا یو بعض وایي څلوېښت زره عالم دي دنیا کې یو دی بعض وایي اتیا زره عالم دي دا دنیا د هغې نه یو عالم نو لهذا دا علم دا الله په دې ځګینې کې الحمدلله آیا حمد د الله افضل دی که لا اله الا الله کلمه بعض علما ذکر کوي چې الحمدلله افضل دی ځکه چې حمد د الله دی وای دا مشتمل دی په څه شي باندې حمد د الله دی چې وایو نو دا مشتمل دی په حمد او په وحدانیت باندې دا افضل شو دیم دا چې اصل کې عبارت خدا پکارو نو هم دا الله افضل قراجه هداره چې کلمت طیبه افضل وامرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فلا اله الا الله چې دی ولا الختاب ورسک دا حمد دا الله بیرنی فضیلت راغلی لہذا دا حمد دا اللہ بیرنی فضیلت راغلی که دا ټول دنیا کائنات دا په یو لاس کې شي الله یو لاس د چا ورواړي او الحمدلله په بل الحمدلله نو دا الحمدلله افضل دی د ټول کائنات الطهور شطر الایمان والحمدلله تملأ الميزان چې حمد د الله تعالی میزان دی نو لہذا حمد دا اللہ میزان دا نو حمد دا اللہ افضل دے ور دے پدی زگی نکی یو کلام پدی باندې چې الحمدللہ سبحان اللہ پکارو جمع کی ویلے سبحان اللہ والحمدللہ تسبیح مقدم کی من وائے چې سبحان اللہ ذکر وائے ونه سبحان الله چې حمد
چې حمد راغی الله جل شانه دې متصف کو په صفاتو د جمال سره جو هغه صفات د نقایص هغه خود به خود ختم شو نو د حمد سره تسبیح لازم ده التسبیح حمد تسبیح دا چې الله تسبیح یعنی د نقایصو نه یو ذات الهی مبرع ده منزه ده پاک ده دا خو د حمد صدا معنا راځي نو ځکه الحمدلله حمد ده الله افضل نو ځکه الحمدلله وایي سبحان الله الشکر لله ولا وایي ځکه چې ضرورت نو چې حمد راغی د الله څومره نعمتونه دي د حمد مقابله د نعمتونو کې شکر هم شکر حدیث کې راځي چې الحمد شکر الرأس حمد د سر د شکر دی شکر چې کما حقه ادا کیږي هغه به څه شي باندې ادا کیږي د رسول الله علیه الصلاة والسلام یو موقع کې د هغه اوښه ورکه شوې چې د رسول علیه السلام اوښه ورکه شوې وه نو هغه چې دا زه بیا هم نو خامخا زه به شکر د الله وباسم نو چې کله اوښه را پیدا شوه نو هغه الحمدلله